ګرانو کتونکو زمونږ دا کوم پروګرام چې دی د شریعت په رڼا کې سوال او د هغې جواب کې یو ورور ډېر خوندور سوال کړی دی هم په دغې سوال باندې انسان په علم کې اضافه هم راځي او ورسره دغې سوال نه خوند هم اخیستی شي. او هغه سوال یې دا کړی دی وی چې خپل نوم خو یې نه ښودلی، شاید اریده به چې ما نوم به په سکرین باندې راشي. سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب جناتو سره یا مونږ تاسو ورته خاپیری وایو، یعنی جن یا چې کومه مؤنث جناتو نه ښځه یا خاپیری مونږ تاسو په پښتو اصطلاح کې یو خاپیری می انسان چې دی د مؤنث جن سره چې ښځه ماده وي هغې سره نکاح کړی شي که نه، یا خاپیری سره نکاح کړی شي که نه، یا جناتو کې چې کوم سړي دي هغه چې دی مثال کې انسانانو کې یو زنانه وي چې ما پیری سره نکاح کړې ده یا مخاپیری سره نکاح کړې ده، نو آیا د انسانانو نکاح پیریانو سره یا پیریانو نکاح انسانانو سره شرعي توګه باندې دا جایز ده جایز نه ده؟ او په حدیثو کې د دې ذکر چرته راغلی که نه راغلی، یا دا منع ده یا جایز ده که داسې څوک ووایي نو آیا موږ هغې سره دا ومنو که نه؟ او دا خبرې دې وجې نه کړې ده چې بعضې وخت کې زنانو نعوذ بالله من ذلک په غلطه طریقه باندې حمل شي، نو هغه بیا چې کوم دی ووایي چې زما خو حمل شو، بچی مې په خېټه باندې شو، زما نکاح داسې پیري سره شوې ده، زما دا پیري نه دا حمل جوړ شوی یا خاپیري نه زما دا حمل جوړ شوی دی، نو په دې سره په معاشره کې یو بګاړ غوندې راځي. بیا به هره زنانو دا خبره کو یو فساد او زنا به په دغې معاشره کې عام شي، نو دا خبره صحیح ده که صحیح نه ده؟ ګورئ دا یاد لرئ صاحبانو، زمونږ دا څومره خبرې چې په دغې پروګرام کې ټولې د شریعت مطابق او به حواله خبرې ورته کومه. په دین اسلام کې په شریعت مطهره کې د انسان پیریانو سره یا د پیریانو انسان سره یا د انسان خاپیری سره یا د خاپیری سړي د انسان سره نکاح بالکل نور سره کیږي او نور سره درسته. دا اسې عام خبره د خلکو ځانه نه جوړه کړي چې ما سره پیری نکاح وکړه یا ما پیری سره نکاح وکړه یا ما خاپیری سره نکاح وکړه، دا بچی مې د هغې نه دي، از ما ښځه کور والا ده. په شریعت محمدي دین اسلام کې د دې خبرې بالکل څه ذکر اصل نشته دی، اور سره نکاح اور سره شرعي توګه باندې جایز هم نه ده. ځکه قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي په سورة النساء پارا نمبر 4 کې الله فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء، مونږ انسانانو ته حکم که چې تاسو نکاح وکړئ هغې ښځو سره، من النساء هغې ښځو سره، انسانانو ښځو سره نکاح وکړئ چې کومې تاسو خوښي، د هغوی اخلاق او سیرت او صورت هم خوښي، داسې زنانه او څوک سړی سیرتن صورتن اخلاقن خوښي، تاسو هغوی سره د هغوی یو بل په اجازه باندې نکاح وکړئ، ایجاب او قبول وکړئ. نو خدای پاک جل جلاله دلته په قرآن کریم کې فنکحوا دا امر دی مونږ ته، الله فرمایي تاسو نکاح وکړئ. چا سره وکړئ؟ من النساء د ښځو نه. نو د انسانانو ښځې یې مونږ ته یادې کړي. داسې په حدیث کې حضور علیه صلات وسلام مبارک چې څومره ذکر د نکاح کړی دی ټول یې د انسانانو ښځو سره مونږ له دا ترغیب را کړی چې تاسو هغې سره نکاح وکړئ. هېڅ چرته هم په قرآن کې یا په حدیث کې چرته داسې حکم نه راغلی چې الله او د هغې رسول فرمایلي چې را تاسو که جناتو سره نکاح کړئ، پیریانو سره هم نکاح وکړئ یا خاپیرو سره تاسو نکاح کړئ. ها یو دی چا سره پیریان دي یا چا سره خاپیری دي ځان له خبره ده، کشته ور سره که نشته، یو د نکاح خبره ده، نکاح شرعي توګه باندې بالکل جایز نه ده. یو خو چونکې د دغې آیات په بنیاد باندې، بل دا ده صاحب، بل دا ده کتونکو چې چونکې د پیری او د انسان جنس دا جدا دی، اصل حقیقت یې جدا دی، هغه یو ځان له جنس او حقیقت دی او انسان یو ځان له جنس او حقیقت دی. دویم دی وجه هم هغه سره سات وخت نشي تیرولی. بله وجه دا ده چې د جناتو مفاد چې کوم دي فیدې والا یا فیدې اخیستونکي شیان مفاد عامه هغه ډیر مختلف دي. د انسانانو چې کوم د مفاد او د فیدې عامه اخیستو لپاره کوم ساز او سامان دی هغه ډیر جدا دی. نو مفاد هم د پیریانو په یوازې په ځان له شیانو کې دي او د انسانانو په ځان له شیانو کې دي. هغه مفاد چې کوم دي عام مفاد هغه هم د انسانانو پیریانو یو نه دي، جنس هم سره یو نه دی. نو دا دواړه په خپل منځ کې سره وخت هم نشي تېرولی. بل کله کله داسې وي چې یو پیری جنیی مؤنث یو کله کله ځان نه سړی هم جوړ کا، نو که اوس مثال کې طور په دغه خاوند ته ځان نه سړی جوړ کړو نو دی به څه که بیا به هغه سړي سره میلاوږي. او کله کله مثال کې طور په ځان نه شی جوړ کا ځکه چې یتشکل باشکال المختلفه، دا خو په مختلفو شکلو باندې راځي. نو کله سړی ځان نه جوړ کا، سړی کله ښځه ځان نه جوړ کا. نو دی وجه نه دا تصور کنسپټ دا چې چا جوړ دی چې دا هغې سره نکاح جایز ده یا کیږي، دا بالکل غلط
کنسپټ او سوچ ته غیر شرعي دی. هیڅ کله انسان نکاح پیریانو سره نه جایز او د پیریانو نکاح انسانانو سره ناجایز. چې یو سړی داسې ووایم دا خبره دروغ ده، په شریعت نه ده ثابت ده، ورسره مه منئ. که یو زنانه هم داسې خبره وکړه چې ما سره جن میلاو شوی وغیره، دا د هغې نه ده، نو دا مکر دی، فریب دی، دا به هغې سره شرعي توګه باندې نه منلی کېږي او داسې هېڅ اصل د دې خبرې نشته. لہذا په دین او په اسلام کې د سړي د سړو نه زنانه سره چې کوم انسانانو نه زنانه د هغې سره نکاح حکم دی، د انسانانو نه چې کومه زنانه ده، د انسانانو نه چې کوم سړی دی هغه سره د نکاح حکم دی. هغه یو ځان لا یو مخلوق دی، هغوی به خپل منځ کې نکاح کا. انسان سړی او ښځه دا یو ځان له مخلوق دی، دوی به په خپل منځ کې سره نکاح کا. شرعي توګه باندې دا نکاح د انسانانو پیریانو سره بالکل دا جایز نه ده.